پنځم مولا قول د ما اصیب امرؤ بدای اشد من الكبر والعناد. پنځم مولا دی کنه انسان تکبر نه زید نه پورته بیماری انسان کی بل نشته ده. لکه ځان سي پام وکړه، ځان سي سوچ وکړه، داسې نه وي تکبر بیماری د تلګي دلی وي، ځان غټ غني، ځان نورو نه بهتر غني، نورو ته سپک نظیر کوي، نورو ته کم نظیر کوي، داسې نه وي چې زید بیماری د تلګي دلی وي، ځنه کسانو سره زید ته ویلوړ وي. اور روحانی بیماریونه ټول خطرناک بیماریان ده. انسان اصلاح نه ودرېږي، توبې نه ودرېږي. پیغمبر قول دی لا تکن ممن یعاند اخوانه فإن العناد یذهب الوداد. خپل وړونو سره ضد ما کوي، ضد مینه محبت ختموي، ضد تعلقات ختموي، خرپوي، بربدوي، هغه چاهي خندنی وي او دینی وي. مکور می باندې کوم طوفان یو تیر شول دی او واجه انداز زیدونه وو کې نه وي. په کار دې چې عبرت واخلو، علاقه ډنګي، قومونه ډنګي، ویرانه کوي، تباہی کوي. یاد وساتوي من تعود العناد لم يزل يرى الباطل حقا. مولا دی چې کوم کا زیدی جوړ شول هغه همیشه باطل حق ګڼیو. زیدی انسان زیدی څه کله زید ته ودرېږي انسان کنه باطل وته حق بریخي، غلط وته صحیح بریخي، ناجایز وته جایز بریخي، حرام وته حلال بریخي، بيدینه وته دین بریخي، غلط وته ناجایز وته ټیک بریخي. ایمکور می کې پښتو کې د سیایو مکله زیدی جوړ شو کنه مازیرا سره ډیر مازیرا سره یزید منو مولا حسین ابي پرګدو وتا متم خانه جمعه تا ډنګو چاره وسره خلوبیا کله زیدی جوړ شول زید بیماره د قربان بشم مینی سا محبت سا خبرو سا ترو سا دغه سا مسالې حل کیږي، زیدو سا نه حل کیږي. زید نه دین ما جوړاوه، زید سار ترسي دین سار تا ورسوا، ایمان سار تا ورسوا، کابر سالم وسته. دا ډیره غټه خبره ده.